ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه در کوم. هغه وظیفه چې موږ یې په مدرسه کې هم کوو. تاسو ته ښه پته ده چې د مدرسې څومره مشکلات وي. مدرسه کې چې په سوونو په زرګونو طالبان پاتې کېږي، د هغوی څومره اخراجات وي، د هغوی څومره ضروریات وي، د هغوی څومره مسلې وي محترمو، څونه مشکلات وي. نو هغه ټول په ټوله د الحمدلله دې اسانې وظیفې د برکت الله تعالی ختموي. نو کم انسانان چې کم زما وروڼه خویندې چې پریشانۍ، ګوره پریشانۍ یوازې د پیسو نه دي، پریشانۍ یوازې د رزق نه دي. ګوره یو انسان چې ژوند تېروي، د هغه هر قسم ضرورت په دنیا کې راتلی شي. د ټولو ضروریاتو دپاره د یا لطیفو یا ودودو وظیفه اسانه وظیفه هم ده، په تعداد کې هم ډېره مختصره ده، لیکن محترم مسلمانانو د دې وظیفې برکت انتهایی ډېر زیات دی. ځکه چې زموږ مدرسه کې کوم غټ غټ علماء کرام دي، غټ غټ مدرسین دي، غټ غټ شیخان دي، هغوی هم دا وظیفه، یعنی موږ په طالبانو باندې دا وظیفه کوو د مدرسې د تمامو ضروریاتو دپاره، استادانو د خپلو ضروریاتو دپاره دا وظیفه الحمدلله موږ شروع کړې ده. نو ستاسو به هم ضروریات وي، ستاسو به د زندګۍ مشکلات وي، د زندګۍ پریشانۍ به مې وي، هر رنګه که وي، که هغه د رزق وي او که د نورو څیزونو وي. خو دا خبره تاسو ذهن کې ضرور کېږدوئ چې رزق کې محترمو هر یو څیز راځي. ګورئ ښه، ته په رزق کې هر یو څیز راځي، یوازې پکې ډوډۍ یا چای یا اوبه یا چاولې وغیره دا پکې نه راځي. موږ اکثر رزق صرف ډوډۍ پسې خاص کړی چې بس یو انسان ته رزق میلاویږي دا ډوډۍ ده. نه محترمو، علما فرمایي رزق د ښه بیبي نه واله، ښځه پېژنئ، د ښې ښځې نه واله، د ښه بهترین خاوند نه واله، تر د بنګلې پورې او تر د مراعاتو پورې او تر د زمیندارۍ پورې او هر یو څیز په رزق کې داخل دی. کوم چې دا نعمتونه دي الله تعالی ما او تاسو ته راکړي دي. نو محترمو، زموږ په مدرسه کې الحمدلله تقریبا 100 طلبا دي، مقیم طلبا چې کوم پکې اوسیږي. داسې پکې استادان دي، داسې پکې عامله ده. نو د هغوی څومره اخراجات لږې محترمو، تاسو له دې سوچ کولی شئ. نو تاسو چې کوم مشکلات دي او دا یا لطیفو یا ودودو دا د هر رنګه حاجت دپاره، د هر رنګه مشکل دپاره ډېره زیاته بهترینه ده. نو که تاسو زړه غواړي چې زموږ په الله تعالی حاجات پوره کړي، نو راځئ یو دوو طریقو کې درته ښیمه، یعنې 2 طریقه کار دي. موږ چې په کومه طریقه مدرسه کې وایو هغه هم درته ښیمه، او تاسو که په بله طریقه کولی شئ هغه هم درته ښیمه. نو راځئ موږ سره اوسئ، انشاءالله الله تعالی مو حاجات او مشکلات پې اسان کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، هغه تور سرې زنانه، هغه زما ښکلي وروڼه نوجوانان، په دین مین خلک، تاسو به روغ جوړ یې. الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ او آباد او کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د تمامو نوجوانانو ښکلي بیبیانې نصیب که، او الله تعالی مو ښکلې زندګي د دنیا او آخرت تاسو ته الله تعالی درکړي. ډېرو محترم مسلمانانو، زموږ وظیفه د یا لطیفو یا ودودو ده. دا 2 د الله تعالی نومونه دي، او دا چې د کم مشکلاتو دپاره هم چا رانیولې ده، الله تعالی هغه مشکل ختم کړی. او محترمو، مشکلات الله تعالی هله ختموي چې کله انسان په یکسویۍ سره، په عاجزۍ سره، په انکسارۍ سره، په ډېر محبت سره د الله تعالی نه خپل حاجت طلب کوي، نو الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. خو چې کله انسان په بې فکرۍ سره، دغه رنګې په دهان سوچ سمج سره، نه بغیر د دهان نه دی غواړي د الله تعالی نه، نو ته الله تعالی توجه نه فرموي، ځکه د دهان سوچ د یقین د الله تعالی په ذات باندې نه وي. په هر کیف دا وظیفه له در کوم 2 طریقې دي. موږ چې مدرسه کې په کومه طریقه وایو، نو موږ یې داسې وایو اللهم یا لطیف یا ودود. موږ ورسره اللهم ټکې سیوا کړی دی، اللهم یا لطیف یا ودود، او موږ یې 129 مرتبه وایو د مازدیګر د مونځ نه پس. اللهم یا لطیف یا ودود، د مازدیګر مونځ نه پس 100 129 مرتبه موږ مدرسه کې وایو.
الحمدلله ډېر پې زمونږ کارونه الله تعالی سم کړي دي. او دا زمونږ یو غټ شیخ الحدیث بابا تېر شوی دی، حضرت تاڼي باباجي صاحب رحمت الله علیه. دا د هغه د خولې مبارکه وظیفه ده. نو که یو انسان وایي چې 314 کرته یې ویمه د خپل حاجت دپاره، د خپل مشکل دپاره، د خپل غم دپاره، د خپل نکاح دپاره، یا د خپل واده دپاره، یا د خپل زندګۍ د ښکلي تېرېدو دپاره، یا د جنګ جګړو، یا د روزګار دپاره، یا د حلالو روفو دپاره، یعنې هر حاجت وي، نو بیا یې 314 پېرې هم ویلی شي. روزانه روزمره یې وایه انشاءالله. نو انشاءالله وظایف مونږ کوو، ذکر مونږ کوو که نه. علما فرمایي که نه محترم مسلمانان، وي 4 کارونه تاسو پابندۍ سره کوئ. 4 کارونه پابندۍ سره چا 4 کارونه راونیسل، دله به الله تعالی زندګي ښکلې ورکوي. لومبنۍ خبره شکر به تاسو وباسئ، په هر نعمت شکر. نو که ته شکر وباسې، الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که شکر دې ایسته سیوا کوم به درله. لومبنۍ خبره په هر نعمت هر ټیم شکر ویستل پکار دی. دویمه خبره چې د محترم مسلمانانو، الله تعالی فذکرونی اذکرکم، ته ما یادوه زه به تا یادوم. الله تعالی پخپله فرمایي. نو ته د الله تعالی ذکر کوه، د الله تعالی ذکر مه هېروه. که ته الله تعالی ذکر کو، الله تعالی به تا د دې نه بهترین مجلس د فرشتو په مجلس کې یادوي. بل 3 نمبر الله تعالی فرمایي ادعوني استجب لکم، زما نه دعا غواړئ زه به ستاسو له دعا قبلوم. چا چې دعا پرېښوده بس د قبولیت نه محرومه پاتې شو. نو دعا د الله تعالی نه خامخا کوئ. بله محترم الله تعالی فرمایي که نه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، څوک چې زما نه استغفار یعنې بخښنه غواړي دله به د سره د عذاب نه ورکوم. نو 4 نمبر استغفر الله. دا خو پکې هسې 4 خبرې هسې وایي رالی 4 اشیاء لا تترکوها فی حیاتک، دا 4 خبرې په زندګۍ کې د سره مه هېروه. لومبنۍ شکر وباسه په نعمتونو. 2 نمبر د الله تعالی ذکر کې ټول عبادتونه راله، ذکر فذکرونی اذکرکم. 3 نمبر دعا مه هېروه، دعا هر ټیم د الله تعالی نه غواړه. او 4 نمبر د الله تعالی نه توبه او استغفار کوه. انشاءالله الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي، الله تعالی به مو حاجتونه پوره کړي. نو د اللهم یا لطیف یا ودود مازدیګر مونځ نه پس 129 مرتبه، او که داسې یا لطیف یا ودود وایي نو 314 مرتبه روزانه الله نه غواړو. انشاءالله الله تعالی به مو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی مو ډېر خوشحاله او باد او کامیاب او کامران لره. موږ ته ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو.